جناب محترم حافظ العادی صاحب موږ دا سوال د محترم چې یو سړی دفن سي او هلته څوک دعا کوي درېږي او جنازه وشي هلته یوه دعا کوي څوک دوه دعا کوي څوک درې دعا کوي او بیا هغه بعد سي سړی دفن کي وفات سي او دفن کي په خشي کې او دفن کي نو هلته هم دعا کوي راټول سي دا به موږ ته ثابته او څوک سي بس وفات سي په کور کې مثال فاتحه اخلي معنا کور کې لاس پورته کوي دعا کوي دا به موږ ته ثابته څوک د درو ورځو پورې ناست دي څوک بیا څو ورځو پورې ناست دي محترم دا موږ ته په حوالو د علماو په قول داسې ثابت کړه چې ټول مسلمانان یې واوري الله پاک دغو ټولو ته په دغه لار هدایت وکړي او عشق او محبت په حقیقت امام اعظم صاحب په مذهب نقش و قدم لاړ شي دا ټیټ جواب ورته انشاءالله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. الفصل التاسع في الدعاء على القبر بعد الدفن برفع الايدي بالهيئه الاجتماعيه. دفن के बाद हाथ उठाकर इज्तिमाई सूरत में दुआ मांगना. उलमा मुहद्दिसीन दाली की जनाजी न बाद दुआ न दा साबित है. द जनाजी न बाद दुआ कवल दा जायज है. द जनाजी द मानजना द कसर सुफूफ द सफून द मातीदल न बाद दुआ दा मुस्तहब दा. और द जनाजी मुल च वसो सफून मातसी बिनी दा दुआ च दा से बिदात दा. او جنازه مول چې وشو او صفونه مات شو بیا که خلک تلاوت کوي که دعا کوي او که لاسونه اوچتوي بلکل دا جایز دی. او یو سړی وفات شو پس د دفن نه بعد په قبر باندې خلک شاوخوا ولاړې لاسونه یې اوچت کړي دعا کوي دا جایز دی. صورت وی جایز دی. یو طرف ته اولئک هم المفلحون بل خوا سوره بقره او سوره فاتحه وی لکه عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ منقول دي دا جایز دي. او د دفن کېدو نه بعد لاس اوچتول دعا یا دا درې ورځې خلک فاتحه کوي فاتحه کې لاسونه اوچتوي دعا کوي دا هم په احادیثو کې ثابت دی. او که فاتحه یوه ورځ هم صحیح ده دوه ورځې هم صحیح ده درې ورځې دا استحباب مقام لري. استحباب الله شامل کړي ولا تلزم من ترک الاستحباب قرات تنزیهیه لانه حکم شرعي فلا بد له من دلیل شرعي. ځکه چې دا یو دلیل دا یو مستحب کار دی. مستحب په ترک باندې چې د لپاره دلیل شرعي پکار دی چې وی کې مستحب باندې ثواب دی کوي نه کې عذاب په د باندې نشته. لکن نن سبا دعا کول د مړو لپاره دعاګانې دا مستحب طریقه ده سنت طریقه ده. د نبی علیه السلام هغه مبارک یو نیم سل جنازې کړي په حیات طیبه کې سیر وګورئ تواریخ وګورئ احادیث وګورئ مورخین او محدثین رحمهم الله تعالی یو نیم سل جنازې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي. په یو نیم سل جنازو کې ټولو کې نبی علیه السلام دعاګانې کړي. بعضې قبل الدفن دفن نه مخکې بعضې بعد الدفن بعضې د دفن نه بعد کړي بعضې صرف د دفن نه بعد متصل کړي بعضې وروسته کړي بعضې د دفن نه مخکې کړي دي. دا بخاري کې روایت ستا په مسلم کې ستا په مسند احمد کې ستا په ریاض الصالحین کې ستا په ترمذي کې ستا په ابو داود کې ستا په مختلفو کتابونو کې دا سته دی. او علامه کاسانی علما ورته وایي دا بدایع صنایع لیکل فتاوا دي ته علما وایي ملک العلماء بادشاہ د عالمانو په خپل زمانہ کې. قال العلامه الکسانی فی البدایع علامه کسانی ملک العلماء په بدایع صنایع فی ترتیب شرایع وجلد له پاره کې دا لیکل دي. وروي عن عبد الله ابن سلام روایت کړی سید عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ صحابي دی انه فاتت الصلاه على جنازه عمر رضی الله تعالی عنہ فلما حضر قال ان سبقتموني بالصلاه عليه فلا تسبقوني بالدعاء له. بدایع صنایع دریس یول صفه اول جز بیرو چاپ دا دغه حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د جنازې مونځ ددنه تیر شو چې د جنازې مونځ تیر شو دی راورسېد مبارک چې راورسېد د ویلي وایي ان سبقتموني بالصلاه علیه ای صحابه که چیرې تاسو سبقت وکړو مخکېوالی وکړو زمانه په مونځ د جنازې باندې سنې فلا تسبقوني بالدعاء علیه لکن تاسو سبقت په دعا باندې نه دی کړی. یعنی دا معنی چې دعا خو زه کولی شم. نو حضرت سیدنا عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جنازې مونځ تیر شو دعا یې وکړله. دا د صحابي یو قول دی. صحابي قول د نبی علیه صلات وسلام نه مخالف نه چې مخالف یې هغه مردود وي خو لکن د صحابي هیڅ کله مخالف قول په ژوند کې نه تیری. علامه عبدالستار سمزایی صاحب الرساله الهادیه لرد الفرقه الطاغیه دا په اتیا صفحه یو اتیا او دوه اتیا صفحه کې
د دې عبارت لاندې وایي اقول فلو لم يكن الدعاء بالهيئة الاجتماعية لما كان لقول عبد الله فلا تسبقوني بالدعاء معنا لأن الدعاء ذكر دعاء منفردا لا يتصور فيه السبقت لأنه يحسن في كل حين. علامه سے فرمای کچيري دغه د عبد الله ابن مسعود د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د دعا چې دوی کچيري دا دعا تاسو مانه سبقت په دعا نه ده کړې صحابو کده جنازي مونږ مو که شهید جنازي مونږ خو تیر شو خو سبقت تاسو زمانه مخکیوالي په دعا باندې نه ده کړې دعا خو زه وسم کولای سم یعنی دعا جنازي نه بعدم روا ده جنازي نه مخکیم روا ده دفن نه بعدم روا ده دفن نه مخکیم روا ده او مړ په کټ پروت هغه وخت کې دعا روا ده. امام شافعي سے په دې وخت کې تلاوت هم روا ده چې غسل وي مړي ته ورکړ شي ځکه قران پاک په دې وخت کې نزول د رحمت وي نو ځکه علما محدثین لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام طبرانی موجم کبیر کې صحیح الاسناد حدیث روایت کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنازې نه بعد یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دفن نه بعد په قبر باندې نبی علیہ السلام دعا کړي. قال العلامه الحافظ ابن حجر في شرح البخاري هغه دا لیکلي چې نبی علیہ السلام د عبد الله ذوالبجادین رضی الله تعالی عنہ د دفن فارغ شو لما فرغ النبي صلی الله علیه وسلم من قبر عبد الله ذوالبجادین وفيه لما فرغ من دفنه چې د دفن فارغ شو استقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم القبلة رافعا يديه يدعو نبی علیہ السلام قبله ته مخ واړه دعا وکړه. دا اخرجه ابو عوانه فی صحیح امام ابو عوانه په خپل مسند د ابن عوانه کې دا حدیث روایت کړي. حافظ ابن حجر په فتح الباری کې یو سل شل صفحه او اول چاپ چې د بیروت پاغه کې سب دا په اول جز کې دا روایت کړي ده. او علامه دغه چې علامه محدث یوسف لودیانوی صاحب هغه د دیوبند اکابرینو عالم دی هغه په احسن الفتاوا کې په باب رد البدعات کې دا لیکلي و اول چې ما دا ویلو چې د جنازې نه بعد لاس اوچتول په دعا کې یا د دفن نه بعد یا مړي ته دعا یا قبل الدفن یا بعد الدفن یا لاس اوچتول د پاره د مړي په دعا کې دا بدعت وای ما لیکلو. لکن ما په څلورم جز په 240 صفحه او تبع د سعید کراچي پاغي کې ما بیرته رجوع وکړه. ما ته د عبد الله ذوالبجادین رضی الله تعالی عنہ حدیث ما ته ثابت شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعد دفن دعا یې کړې ده لاسونه اوچت کړي دي. او بل روایت کې نبی علیہ السلام د نجاشي باچا مړ شو لما مات النجاشي قام النبي صلی الله علیه وسلم فتوضأ نبی علیہ السلام او دس وکړو وقال وی اللهم اغفر للنجاشي خدای نجاشی باچا ته مغفرت نصیب کړي. فقال المسلمون امين امين رواه الطبراني. نو مسلمانانو امين امين وویلي. نبی علیہ السلام دعا وکړه او صحابه دعا وکړه مړي د پاره دعا د دفن نه مخکې که د دفن نه بعد وي دا جایز دی دا روا ده. علامه عبدالستار صاحب هغه لیکلي دي په دې رساله کې الرساله الهادیه 2 صفحه کې وقد جاء الحث في الاحاديث برفع الايدي على وجه الاجتماع في الدعاء والتامين عليه والاحاديث مذكوره في كنز العمال وحياه الصحابه وشرح شرعه الاسلام. هغه چې ډېر احادیث په تاکید باندې راغلي دي په لاس اوچتولو باره کې او په هیئت اجتماعي په جمع باندې دعا او په هغې باندې امین ویل د مسلمانانو دا په کنز العمال کې راغلي دي په 6 صفحه او 2 جز کې او 1 صفحه 2 جز کې کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال د علامه متقی 800 کم 50,000 حدیث ذکر کړي. حیات الصحابه 6 صفحه 4 جز کې شرح شریعت الاسلام 1 صفحه د مصر په چاپ کې دا لیکلي د هدایم لیکلي دي. وقال فی الهدایه والرفع سنت الدعاء لاس چتول په دعا کې دا سنت طریقه ده. دا څلورم اول جز 240 صفحه کې لیکلي. بیا وقال په هدایه کې والاجابه فی الجمع ارجع الله تعالی نه د قبلېدو امید په جمع کې دا ډیر وای د قبلېدو امید د 125 صفحه او اول جز کې دا لیکلي دي. بیا او امداد الفتاوا کې دا څه لیکلي دي علامه اشرف علي تانوي صاحب د 15 صفحه اول جز کې چې لاس اوچتول په حیات اجتماعي دعا کول مړي لپاره دا مستحب طریقه ده دا جایز طریقه ده لکه څنګه چې هدایه دې سه ترجیح ورکړي د دعا لاس اوچتولو ته. آخر کې علامه عبدالستار سمزائی سے فرمای يقول لا شيء عبدالستار ان هذه الاحاديث وعبارات الفقهاء تدل بعضها خصوصا وبعضها عموما على ان الدعاء
بعد الدفن بالهيئة الاجتماعية جائز بل أفضل من الانفراد. شیخ عبدالستار سمزائی رحمه الله تبارک و تعالی هغه مبارک په 1432 هجري کې وفات شو. هغه فرمای چې دا احادیث او د فقها او اقوال بعضی خصوصا دلالت کوي، بعضی عموما دلالت کوي چې دعا په بعد الدفن د دفن کېدلو نه بعد د مړي د خاورو ته د سپارلو نه بعد په لاس وچتولو سره په امین ویلو سره دا جایز دی بلکې افضل دی. بیا لیکلي دي من الانفراد د یوازې نه بل افضل من الانفراد د یوازې دعا نه په جمع سره دعا بهتر ده. فالمنازع والمخالف دا منازع جګړه مار چې دی او دا مخالفت چې څوک کوي دعا ته بدعت وي، اما مکابر یا خدای صرف سرزوري کوي او جاهل یا جاهل دی. ولکل شیء دوا دار شي د پاره دوا ده الا لداء النوک والحرم والموت، مگر د پاره د بیعقلی دوا نشته، د کم عقلی دوا نشته، د بوډاتوب دوا نشته چې د ځوان شي او بیعقل د عقل خاون شي داغي دوا نشته، داغي د پاره ویسه علاج نشته. والموت د مرګ د پاره علاج نشته. یعنی دا یو مثال پیش کړي چې دا کوم سړی دعا په هیئت اجتماعي نه مني، د جنازې نه بعد نه مني، بعد دفن نه مني، دفن نه مخکې نه مني، او په هیئت اجتماعي نه مني، انفرادي نه مني، او یو ځای نه مني، لاس وچتولو سره نه مني، دا سړی یا خو جاهل دی یا خو کم عقل دی یا د مرګ په حالات کې دی. چې د مرګ په حالات کې دی زی به سړی مړ کېږي به، او چې جاهل بېوقوف دی او کم عقل دی، عقل خدای پاک چې ورته نه زیاتوي نو نه زیاتېږي، او چې بوډا دی وایي نه ځوانېږي، دا خدای پاک دته هدایت وایي نه دی کړی. الله رب العزت موږ تاسو د عمل کولو توفیق راکړي. او علامه شیخ عبدالستار سمزائی حفظ رحمه الله تبارک وتعالى ونور الله مرقده الشریف بنور الایمان والیقین، هغه په صوبه بلوچستان کې په سمزی علاقه کې د پښین نه لوړ یو 15 کیلومتره پاس د دې علاقه د سمزی ورته وي. د هلته وفات شوی استاد العلماء والمحدثین ډېر عظیم شخصیت دی او ډېر کتابونه او تصانیف لیکلي. الملتقط هغه یې لیکلی 600 صفحې کتاب دی. الرسالة الهادیه لرد الفرقة الطاغیه، په دا فرق باطله او دوالو مدلو باندې رد کړی دی. د اهل سنت والجماعت ډېر عظیم امام د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک لوی ترجمانو علما ورته ملا قاری زمان ورته وایي. الله دې د قبر د نور د ایمان نه ډک کړي او د بچیانو ته د الله توفیق د نیکو اعمالو د دین د خدمت د خپل د پلار په نقش قدم باندې الله دې ورته نصیب کړي او الله تعالی دې دا ټوله دنیا د په خدمت باندې د الله تعالی سب مستفیض او مستفید وګرځي. الله رب العزت دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې خپل مړو ته شپه ورځ دعاګانې وکړو، ختمونه وکړو، نفلونه وکړو، دعاګانې وکړو، اجتماعي دعاګانې، صدقې وکړو، نوافل وکړو، قرآن شریف ورپسې ختم وکړو، عمرې وکړو، حجونه ورپسې وکړو، نفلونه، درود، استغفار، سخی ځان نه جوړ کړي چې مړي په قبرونو کې خوشحاله شي. وصلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه.